بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. امید ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. کتونکو، تاسو دا تصویر وینئ. په دې تصویر کې دا لاندې کسان ډوډۍ خوري او دا بره کسان ورته په بقو بقو ګوري یا په خپلو کې ګپې شپې لګوي. دا بره کسان چې کوم دي نو دا پولیس والا دي. دا لاندې کسان چې کوم دي نو دا د پی ټی آی کارکنان دي او ورسره چې کوم دي سابقه MNA هم په دې کې ناست دی. دوه خبرې راځي چې یا خو د دوی نه را ډوډۍ پاتې شي نو دا بره چې په کټ کې کوم کسان ناست دي نو هغوی به لاندې راکوشي او دوی دا لاس وهلې ډوډۍ به وخوري، او یا دوی مخکې ډوډۍ خوړلې ده نو ځکه دلته بره ناست دي. دوه خبرې کېږي. خو داسې خو کلم نه دي شوي چې پولیس والا اسپایانو چې کوم دی نو هغه مخکې ډوډۍ خوړلې وي یا د هغې چا مخکې غم کړی وي. تاسو به د سیاسي جلسې وینئ، دې ته دا پولیس والا چې کله راځي نو ډېر په عزت سره ته هلته کې ودرېږه، ته هلته کې ودرېږه، ته هلته کې ودرېږه. چې کله جلسې ختمې شي او څنګه دا ورکران منډې وخي نو دغه شانې دا پولیس هم په دې کې روان وي. نو چې د ګڼې نه داسې په ګنټه نیمه کې وځي نو بیا د سړک د پاسه ولاړي، نو کله یو ګاډي ته لاس نیسي نو کله بل ګاډي ته لاس نیسي، نو اکثر چې ورته څوک ودرېږي نو داسې باغ باغ ورته وګوري. او په هر پولیس باندې د کرپ پولیس والا شک راشي، نظر پې وساتي، چونکې هر پولیس والا نه کرپ دی او نه غل دی او نه آرامخور دی. بیا په دې کې دا ایلیټ پولیس چې کوم دی د دوی دا ذهن او د دې عام پولیس چې کوم دی نو دې کې ډېر زیات فرق دی. دا ایلیټ پولیس چې کوم دی نو دا زموږ ګوریلا اسپایان دي. خو نن هغه ګوریلا اسپایان هغوی هم په سړکونو ویني د جلسې نه چې لاړ شي یا د پولیو نه یا د بلې داسې ایمرجنسي ډیوټۍ نه نو په دې سړکونو باندې ولاړ وي. په دې تصویر باندې د وټساپ په ګروپونو کې ډېر زیات باس راځي. دا څوک دي، دا د کوم ځای دي، دا خو ډېر زیاتې شو. ما ضرور ګڼل چې دا MNA چې کوم دی دا د 400 فضل خان دی چې دوی دا روټۍ ته ناست دي او دا اسپایان به هم د 400 وي. د وټساپ په ګروپونو کې هم دا چلیږي. په دې باندې سرد عمل نه د پولیس راغلی دی او نه د بل څه. او ولې به پرې راځي؟ دا افسران چې کوم دی دا د پولیسو خیرخوا دي، دا د خپلو ماتحتیانو خیرخوا دي. څوک وایي پولیس والا نه ګریوان وشلېږي، پولیس والا نه اسپۍ نه وردي وشلېږي، پولیس والا د خلک ردې بدي ووایي. دا افسر په خپل پولیس والا ایکشن اخلي، خرګېزې پې نه اخلي او خو لږ واخلي نو د دې سیاسي خلکو نه مجبوره شي، ځکه چې دا افسران ته به وایي خو د دوی غلامان دي، د دوی د کور نه تنخوا اخلي. اوس په وټساپ ګروپ کې یو ورور دغه وه چېرې PTI کې ټول داسې نه دي. PTI کې ما ته ښه څوک وښایه چې هغوی واقعي په انصاف اډانه خبرې کوي، په انصاف مبني خبرې کوي. شته پکې، دا نه چې نشته پکې، خو هغوی د حق ملګرتیا کوي. هغوی غلطې ته غلطه وایي. هغوی د خپل لیډر د آډیو لیک ته چې کوم دی نو ډېره چولټه غلطه وایي چې د موږ سره څه وکړل. دغه شانتې ورکران هم پکې شته چې غلامي نه کوي، نظریه ساتي خو د مل دپاره. هغوی دا هم ګوري چې په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ لیدلو، د ګیس لوډ شیډنګ هم لیدلو، خو د تنخواګانو لوډ شیډنګ هم نه لیدلی چې نن تنخوا چې کومه ده هغه لیټ شوه. هغوی دا هم ویني چې د یو ملازم نه 14,000 او 20,000 روپۍ بغیر تپوسه لکه د غونډه ټیکس کټ شوې د سیلاب ځپلو په نوم باندې او سیلاب ځپلو ته میلاو نه شوې. عمران خان صاحب چې کوم دا 10,000 ارب روپۍ وي چې راټولې شوې خو څونه وي، او 400 ته چې راغی نو 400 ته به ځان سره دې متاثرین له سره وړي. چې راغی ټیلیفون یې وکړو، په تقریر کې ترې 400 متاثرین ایر شوي وو. هغه کوم سټیټ سیکرټري چې و هغه ورته رامنډه کړې وي، یاره صاحب 400 کې سیلاب هم راغلی. د هغه څه خبره وه 400 کې سیلاب راغلی دی، د مکۍ فصل ته ډېر نقصان رسېدلی دی او دې له به زه یو ټیلیتون کوم. هغه مسافرو نه به چانده راغواړم د 400 د خلکو دپاره. هغه وشوه یا ونه شوله، جلسې خو ډېر زیات وخت شو. هغه چانده وشوله، دې ځای ته ورسېده، دې ځای ته ونه رسېدله.
نو دا پولیس چې کوم دی چې کوم ته به مثالي پولیس وي نن د یو سازش لاندې دا ذلیله کیږي او څنګه ذلیله کیږي نن یو چوکۍ له زه به د 400 د دې تنګي د ګنډیري چوکۍ والم ډېره غټه ایریا ده ورسره یا به زه د اتمانزو والم یا به زه د رزړو والم یا داسې نور ډېر چوکیات دي 1.5 لیټر تیل دروازې ورکوي 1.5 لیټر تیل په 1.5 لیټر تیل کې به دې کم ځای ته ځي دلته چې زه ټیلیفون وکړم چې دلته ایمرجنسي د ځان رو رسوه دی به ماله په ټیم رو رسي هرګز به رونه رسي دا زه بیا وایم چې دا د دې پولیس د افسرانو کار دی چې د خپل ماتحت لپاره آواز نه پورته کوي او نن پولیس ذلیله کېږي او پولیس کې نن رشوت ډېر عام شو نن ما یو ویډیو کوله هغې کې د یو ډي سپي ذکر کېده اسماعیل نوم یې یاسو د پبو زنانه وي ما معلومات وکړو په دغه سرکل کې د کورم دی او په دغه سرکل کې د ډي سپي هم دی او د پرویز خټک پلاس دی چې پلار خو د هغه دغه ځای نه بدل کړي ډي پي او خو د هغه ته لږ په بق وګوري دا صورت حال دی بیا پکې ملګري وایي د 400 په هسپتال کې 400 هسپتال کې خو 3 میاشتې موږ احتجاجونه وکړل د اسمبلۍ مخې ته مې احتجاج وکړو اسمبلۍ ته ننوتلو په اسمبلۍ کې مو واکاوټ وکړو سپیکر دا هغه ځای نه وي چې د صحافیانو کومه مسله ده دا دې حل شي حل شوه نه نن د 400 د هسپتال نه ګایني واټ ختم شو چلډرن واټ ته ختم شو د ډاکټرانو پکې کمې دي ډاکټران پکې ډیوټي نه کوي د وسایلو پکې کمې دي سټاف پکې کم دی د رزړو یو اعلی سطح والا هسپتال دی مشینري چرته ځي نن دغه ماشومان هسپتال چې کم دی کې کم سهولیات دي نن هغې کې سټاف شته نن دغه وزیر خزانه دا کرپ وزیر خزانه چې د چا په وجه باندې نن د ملازمینو نه پیسې کټ شوې او ملازمینو ته تنخواګانې په وخت میلو نه شوې او تاسو به دغه ګډا کتلي وي لا میپلو له خلک بوزي په میپلو کې ګډیږي او دغه ګډاګانو ته چې کم دی نو پیسې نه ټینګېږي 97 ارب باندې قرضداري صوبه ورته میلاو وه په 10 کاله کې 870 ارب ته قرضه ورسېده پیسې څه شوې او لا تېرې د تنخوادارانو ته پیسې ګټ کړې تا تنخوادارانو تپوس کړی دي چې ته د هغه نه 14000 20000 کټې ده د هغه خوښه ده چې هغې سیلاب ځپول له ورکوي نه یې ورکوي او تا وله ورکړې کوم ځای کې د استعمال کړې ما په دې 400 کې چېرته MPA MNA یا څوک ونه لیدل چې سیلاب ځپلو کلي ته لاړو زه دا وایم چې دا تصویر تاسو وینئ خو پولیس له دې افسرانو کې واقعي په پولیس باندې خوږېږي نو دې باندې لا تر اوسه سره د عمل رانغی دې طرف ته پاملرنه پکار ده زموږ په 400 کې داسې بعضې خلکو سره پولیس اسپیان دي چې هغوی وله برانډې صفا کړي دا د هغوی مجبوري ده هغوی وله څاروله ګیاګانې روړي دا د هغوی مجبوري ده دا افسران به ښه وویني په پښتونخوا کې په نورو ضلعو کې دا صورت حال دا شته او زه دغه ورور ته وایم دغه PTI والا ته چې زما دا ویډیو ته ګورې ته ماله به صرف دا یو کار وکړه چې 400 هسپتال ته پې ماله دا ګایني واټ او چلډرن واټ راوله نو الف خان شیرپو ما هغه زوړ الف خان شیرپو دی خو نن سبا د میډیا په خبرو باندې نه څوک ایکشن اخلي نه ورته توجه کوي وي دا د موږ سره ذاتي انات دي د علي پاپه صحافي دی دی مخکې چېرته تلو مخکې تاریخ هم وګوره دا 10 کاله تاریخ هم وګوره نه 400 کې یونیورسټي جوړه شوه نه سکول جوړ شو نه بیچو جوړه شوه نه سړک جوړ شو او چې کوم ځای کې په سړک کار کوي ټیکټر به راشي په هغې به یې واړئ او د بره به پې بل پرش واچي د کرپشن انتخاب په سړکونو کې وشوله کارونه خو نه شو نو موږ د دې په وجه باندې چپ یو چې خبرو نه څه جوړېږي نه خو خبرې کوو د قام دپاره نو یې مخکې چېرته تللی وي او دا د خپله نادو او خپل دغه وي د دې PTI والا چې کومه بېحسي وښودله او د قام سره کوم انداز کې دوی روان دي هېڅ کار نشته دی خو خبره مې په دې تصویر کوله نن پولیس ورځ تر ورځه ذلیله کېږي په پولیس کې کرپشن شته په پولیس کې درغله خلک شته په پولیس کې چې کوم دی ایمان پروشه خلک شته دین انکار نشته په پولیس کې ایماندار خلک هم شته
او زه دا خبره راته ورکوم زه یو د چا چمچهګیري نه کوم زه اوس هم یم چې پولیس والا زمونږ خادمان دي زمونږ په سر دوی له تنخواګانې ورکوي زمونږ د ټیکسونو نه او صرف پولیس والا نه نادرا پاسپورټ پاک آرمی دا څومره چې دي سرکاري یا د بیلټ یا بغیر بیلټ دي سیول دي یا دا ټول زمونږ خادمان دي او خو دوی دونه نشه پکې وي او بدماشاني که نه نو ځان له دې اجره جوړه کړي او ځان ته یې متکه ولګوي او هلته دې برید تاووي او په خپل نوکر دی بیا سترګې روباسي دلته کې چې په دې دفترو کې کم ناست دي دا زمونږ نوکران دي په دې قام لم پیدل پکار دي بالکل د افسر نه تپوس کولی شي د سپۍ نه تپوس کولی شي د سیچو نه تپوس کولی شي خو تپوس ته موږ څوک پرېږدي به کور کې جګړه کړي ښځې له به نن جوړه نه وړي ښځې له به د میک اپ سامان نه وړي په خپل کور کې به جګړه کړې وي را به شي د صاحب موډ خراب دی هغه دې غریب سړي به چرګه خرڅه کړي دفتر ته به راشي مه راپرېږده سبا راشه سبا راشه دا خبرې سبا راشه هغه ته خو صرف سبا وویل هغه اوپ چې کوم دی که نه چې واپس ځي زه چا له لاړم داسې افسران هم شته ومې لیدل چې هغوی دا سرکاري ډیوټي چې کومه ده دا خپل ایماني جذبه ګڼي او دا تنخوا چې کومه ده دا قلاله کورته وړي د لاس ګوتې یو شانتې نه وي خو د یو ګنده مهي په وجه باندې ټول تالاب ګنده شي نو دا خو د پولیس خو بیا چې پولیس سره دا قسمه کمې خربې کېږي په دې پولیس والا هم خفه دي په دې عام ولس هم خفه دي چې دونه سپک ورته مه ګورئ او سپی سړي ژوند خو هر ځای کې بس خراب دی سپی سړي ته نه دلته توجه شته په سیاسي دغه باندې او نه په افسرانو په لیول باندې او خو څوک وایي چې یاره افسران چې کوم دی مخلصه دي نو خپله مخلصي دي وښي زما دا ویډیو دي وګوري مونږ ته د دې رزلټ وښیي او زمونږ د 400 هسپتال کې سټاف کمې دي میډیسن پکې نشته دی ګایني واټ چلډرن واټ دا ولس مطالبه ده چې دا دغه ځای ته راوستی شي د بلډ بینک بندوبست یې پکې وشي بلډ پکې هر وخت پکې د بلډ کمی وي د پارک سیسټم پکې شته دی چې پارک ورته ټیک کړي دا ټولې مسلې شته دي په دې مسلو موږ مخکې هم خبرې کړې دي صحت معاملات هم ټول د ګډوډۍ ښکار دي خو تنګي تحصیل دی خو شب قدر تحصیل دی خو 400 ده تعلیم صورتحال دلته کې چې کم دی چې د کم افسر باندې د MPA لاس دی دلته کې یو مس ته په خپل حکم باندې یو سکول ختم کړو د هغې به زه بیا ذکر کوم ولې بره پې د PTI والا لاس دی دلته خلک بېروزګاره کېږي روزګار نشته دی ټولې هغه مسلې دي خو دا دې تصویر باندې ما خبرې اترې کولې خبرې پکې بل خواته لاړې د PTI د بې حسۍ نه د ناکړدۍ نه د لاپروایۍ نه او د دې صوبې سره د سوتیلي مهرنۍ مور سلوک نه هېڅوک هم انکار نشي کولی او ټول په دې کې چې کوم دی نو پوره ملوث دي د قوم هېڅ قسمه ښېګړه ونه شوله یو صحت کارډ او یو BRT صحت کارډ کې چې نن په هسپتال کې اپریشن کې سرکاري کې نو میاشت پس راشه نو خو پکې مړ شوې هغوی ته صحت کارډ پیسې پاتې شوي روزانه وي د صحت کارډ نه چې کوم دی 4000 روپۍ ورځ وځي ته به خبر هم نشي ستا صحت کارډ به خالي وي په صحت کارډ په مد کې چې کوم دی څومره پیسې وځي د کرپشن انتخاب روانه ده او دوی هلته کې هغه احتساب عدالت کولاو کړی که نه چې احتساب عدالت خپل کار شروع کړه لوبه په دوی کې روتوي بند کړي هغه دلته بند کړه 1 ارب روپۍ پې ولګي دا د قوم پیسې وي دلته په دې جلسو چې دا کمې کروڑه روپۍ لګي دا د قوم پیسې دي د هغې واضحه خبر راغله چې تنخواګانې بند دي واضحه خبر راغله چې صوبه قرضداري واضحه خبر راغله چې دلته کې په ادارو کې وسایل نشته دي دغه څو خبرې مې درسره شریکولې په دغه تصویر باندې ډېره مننه خوشحاله اوسئ